یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو نوجوان راغی هغه نوجوان رسول الله مبارک ته شکایت د پلار نه وکړو وای زما پلار دی او یا رسول الله زه مزدوری کوم کله چې زه پیسې وګټم کور ته راوړم زما پلار چې نو زما مال خوري هغه ته کور کې پروت دی رسول الله مبارک کو فرمایي الله شاه پلار دی راولا هغه نوجوان بچی کور ته راغی خپل پلار ته وای راځه پلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی غواړي هغه پلار پرې باندې پوه شو چې بچی غو زما سره دا غوي مو وکړه چې د زما مال خوري وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تل ما ته پته ولګیدا چې د رسول الله مبارک ته څه شکایت کړي کله چې بچی مخ کړي او پلار ور پسې ره د پلار ته یو سوره وګرځیدا او د پلار لپاره زړه کې صفي غورونه رالل څه شکوي او شکایتونه لري بچی رالل دا پلار شاعر دی بچی مخ کړي پلار به تور مجرم شاته په بچی ور پسې ره نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته استیل وی بیاي رسول الله مبارک په مخ کې ورا پلار ډیر مختورن کیږي او دا بچی بداوي چې راز ما پلار دې زما مال خوري هغه پلار شاعر دی بچی مخ کې روان دی پلار شاته به تور مجرم روان دی درې پلار پر زړه کې لري بچی نه اوسو ګیلی او شکایتونه رالل او دغه پلار پر خپل زړه کې د شعرونو په انداز باندې دا هغه بچی شکو شکایت ځان سره بیانوي خو هغه اشعار په جبه باندې نه وي هغه اشعار خلیل نه دی راوستي په سوچ کې او سینه کې د بچی نه هغه شکایتونه په ذهن کې کوي د بچی نه هغه ګیلی کوي او خپل اشعار کې دا و چې بچیا ته هغه بچی چې کله ته پیدا شي بچیا ته به بیمار وې ما بستاره پاره بهر مزدوري کولې ما خام بزر عالم پرې تم باندې چې ما ټول ورځ درې بچی لپاره مزدوري کړې ده ما ځان ستړی کړی نن به زه وده شم خوب به وکم سهار ته به تازه شم بچیا ته به بیمار وې ستا بیماري به زما بیماري وه تکلیف به تا ته لګېدلی خو هغه تکلیف به دومره تا ته نه و لکه څومره چې به ما ته و بچیا زما خوب به والوتو زما ستوماني به ختمه شوه ما به ته په غېږه کې راغستی وې ما به شپې ته ګرځولې ما به ته خاموشه کولې بچیه کله به سهار شو ته به ستړی وې ته به وده شوې زه به بیا ستړی ستومانه شوګیرې وهلې را پاڅېدم زه به لاړم بیا به مې تاله مزدوري کوله بچیه بیا به رالم بیا به تا د تکلیفو ما ته چې کوم دی نو مسلسل دا ستومانیانې به وې خو بچیه زما ذهن کې یوې ورځې ته انتظار و هغه ورځ دا و چې خیر دی زه به را شپې هم شوګیروم زه به د ورځې هم ستړی ستومانه کور ته راځم دې بچي له به مزدوري کومه زه یوه ورځ به انشاءالله هغه راشي چې زما را بچی به بلوغت ته ورسي زما را بچی به لوی شي دی به چې کوم دی په مټو کې قوت راشي دی به خپلې ځوانۍ ته او قوت ته ور ورسي زما جسم به کمزوری شي زه به خپله هغه دمه هغه ورځو له ویسم بیا به دی بهر مزدوري کوي زه به دمه په کور کې ناسم زه هغه ورځې ته په انتظار وم بچیه نن هغه ورځ زما په زندګۍ باندې الله په تا باندې راوسته بچیه زما نظر کمزوری ستا نظر زورور شو زما اورېدل کمزوري ستا اورېدل چې کوم دی نو قوي شو بچیه زما مټې کمزورې ستا په مټو کې قوت راغی زما ملا کمزوري شوه ستا ملا مضبوطه شوه زما خپې کمزورې ستا په خپو کې قوت راغی هغه ورځې په انتظار زوما د هغه ورځې لپاره ما شپې هم شوګیر کړی ما به د ورځې هم مزدورۍ کولې بچیه نن چې هغه ورځ راله زما د هر سره او تا ماله دا سیله راکړه ماله دې دا بدل راکړه چې نن د نبي علیه الصلوۃ والسلام غونته هستۍ ته زما شکایت وکړو بچیه ته زما نه مخکې روان زه به تا پسې وروسته روان زه ستا په نظر کې یو مجرم یم زه به د دواړو جهانو سردار ته مخکې به طور مجرم کینم هغه به زما نه تپوس کوي چې تا د بچي مال خوړلی بچیه ستا مال نه خورم نه د چا مال وخورم زما نور څوک دي کور کې مال بل څوک خرچ راکړي یاره بچیه که پلار دې راته نه وې نه به دې وې بچیه یو ښه ګاونډي په نظر خو به دې ما ته کتلی و که نه ذکر چا په گاوند کې یو سپین ګیره گاونډي داغه لاس کمزوري شوی داغه جسم چې کم دی نو ضعف شوی کمزوري شوی بچه گاونډي داغه سره ډېر ښه سلوک کوي نه ماته به یو ښه غونته گاونډي ویلو پلار چې دی نو زړه زړه کې اشعارو کې دا شکو شکایت د خپل بچي نه بیانوي تر دې پورې نبي علیه الصلوۃ والسلام ته ورسېدل حضرت جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام الله راولېږه لاړ شه نبي علیه الصلوۃ والسلام ته ووایه بچی هم راغی پلار یې هم راغی خو درې پلار
پلار نه اول تپوسو کا چې تا پر لار باندې د زړه کې کوم اشعار ویلي دغه اشعار ما ته وایا یا رسول الله ډیر خوندور اشعار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بابا ته تراله وی او ویدار ته وای تا پر لار باندې سا اشعار پر خپل زړه کې ویلي ما ته لګ هغه اشعار بیان کا هغه یا رسول الله بالکل واقعي دا ما خو اشعار ویلي خو پرې خبره یا رسول الله پوکا چې هغه اشعار خو زما جبه هم نه دی ویلي هغه اشعار زما غوګونو هم نه دی اوریدلی دا خو ما په زړه کې در خپل بچی د راتلونه او سورې راته وره سشکوي او شکایتونه می کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل الله را لګلو جبرائیل وی چې یا رسول الله اشعار ته وره هغه سپینګره و یا رسول الله الله هر ټیم زمونږ په تا باندې یقین مضبوطی چې او تر الله نبی تر الله پیغمبر یا رسول الله واقعا الله په تا باندې جبرائیل السلام را لګلو زما اشعار داری ما در خپل بچی نه اوسو ګلی کړی دي هغه پلار اشعار شروع کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس ته یو شعر کې او در پروت او فکر پروت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو مبارکونه ورته وخی بهيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اشعار وجړل کله چې رسول الله مبارک اشعار اوریدل داغه ماشوم گریوان ولید وته خداوي چې زما چرنو مال زما پلار خي اذهب انت ومالك لابيك زتهم در پلار او ستا مالوم در پلار تکم زو مال کم زو چې ته چې زما پلار زما مال خوري پته ولګی رد دینا چې ډیر منګ والدین داسې لیدلی چې د ماشوم دویم زندګۍ ته انتظار کوي دویم زندګۍ راشي ماشوم لاشي پردیشي ماشوم د پلار جدا شي هغه سپینګره پلار چې ځوانه کې هم مزدوري کوله نن د 80 سال په عمر کې نن د 90 سال په عمر کې منګ داسې ولیدل چې سلو کالو ته رسیدلی بیا هم ځان لچرینو مزدوري کوي نو درې ماشوم د دویم زندګۍ اس پته ګول نه لګي اصل ماشوم ستا پر وړو کال کې ماشوم دی دا یقینی زندگی را چې دا ماشوم سبق و استعمال نامه تا کدا چې تموس کې استعمال نامه ته ثواب درځي کدا روزنه سی ذکر اسکار کوي استعمال نامه ته ثواب درځي نن زمونږ زین ترا خبر رااله من کله کله دا سوچ کو چې زما ماشوم بچی خو نن ختم وکړو دې ماشوم بچی خو ماته بیگاولیو ماته پرون او بل ورسولیو زما به ختمي په ختم دومره خرچ راځي زما زین کې دو چې دې ماشوم بچی مال سو غټل دې خو مار کار نه فری کړي ما خو په خپل باندې پټیوم سنبال کړو ما په خپل باندې د کور سودام راوړی و زماغه بوج څه کم خنو بچي زمانه نور خرچ سره غواړي دی ماشوم بچینن مال سو غټل نن مونږ ته پته ولګی چې دی بچینن مونږ له سو غټل د چې کله راغې د صرف بسم الله وي یو په بسم الله باندې تبخلې وي دا استاد هم په بسم الله بخلو ځان هم صرف په بسم الله بخلو د چ الف لام میم شروع کو والناس پورې د سمره حروف وي د الله رسول فرمای یو حرف باندې الله لس نیکی ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زدا نیما چې په یو الف لام میم باندې الله صرف لس نیکی ور کوي بلکې الف جدا ده لام جدا ده میم جدا ده تعالی 30 نیکی ال تغټلې والناس پوری تعالی غنن کم سرمایه وغټلا ان شاء الله د قیامت پورز باندې استعمال نامه کله تعالی درکړې شو تبه رب عمل نامه خو زمانه را چا خو پدې کې ختمونه کړي چا د قران تلاوتونه کړي چا ناظری او حفظونه کړي چا خو ترجمه کړي دي الله فرمایي انسان زنه خطا کیږم عمل نامه مستارا تا په خپل ځان باندې مشقت تیر کړو تا تکلیف برداشت کړو تا زمک خپل سنبال کړي تا دکان خپل سنبال کړي تا مل مخ خپل رخصت کړي تا بچی راغسته او قران طریقې نه ولو هغه د الف لام میم نه شروع کړو والناس پر رسیدلو هغه ماشوم بلوغت تل نو رسیدلې ماشوم سبق عمل نامستاج کم دینو ډکوا دا څومره لوی نعمت ده محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي